خودکشي کول څنګه دي؟ یعنی اسلام خودکشي ته په کم نظر باندې ګوري؟ یو خبره ده. دویمه خبره ده چې کم کس خودکشي وکړله نو د سزا به څه وي؟ او دریمه خبره ده چې کم کس خودکشي وکړله نو د په جنازه کې شرکت کول څنګه دي؟ نو اوله خبره ده چې په اسلام کې خودکشي کول دا حرام دي، ځکه دا روح د انسان سره د الله د طرف نه یو امانت دی او د الله امانتو کې خیانت کول دا په اسلام کې حرام دي، نو لہذا خودکشي کول دا حرام دي. دویمه خبره چې کم کس خودکشي وکړه د سزا به څه وي؟ نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې په دنیا کې یو انسان په څه طریقې سره ځان اوجو مړ کو په دغه طریقې سره به د همیشه د پاره په جهنم کې سزا میلاويږي. لکه دنیا کې یو کس ځان د غر نارتاو کو نو جهنم کې به د غر نارتاويږي. لکه دنیا کې یو کس چې کم دنو زهر اسکل نو جهنم کې به چې کم دی د پلاس کې همیشه د پاره زهر دی بداس کی، او دنیا کې یو کس ځان اوښتو نو جهنم کې به چې کم دی د همیشه د پاره ځان ولي دا بدل سزا. او درېمه خبره کم کس چې خودکشي وکي د جنازه کې شرکت کول څنګه دي؟ نو یاد ساتئ کم چې مقتدر خلک وي، کم چې صلحا نیکان خلک وي، کوم چې عزتمن خلک وي، هغه خلک دي د په جنازه کې شرکت نه کوي، ځکه چې خلکو ته دا پته ولګي چې خودکشي کول ډیر یو لوی جرم دی.